صوبایي حکومت چرې هم د طالبانو خلاف، خاص کر پاکستان چرې هم د طالبانو یا د ټي ټي پی خلاف سخت موقف نه دی ورکړی. دوی همیشه په دې کې یو ګری ایریا پرېښې ده د هغوی دپاره. هغوی چرې هم د دوی متعلق سخت سټیټمنټ نه دی راغلی، نه څه د دوی دپاره به نه د دوی د صفایي څه خبره، همیشه د دوی متعلق یو امبیګوس سټیټمنټ دی. بلکې تاسو ته پته ده دې وخت کې چې د ترهګرۍ کوم د اوس لړۍ روانه ده، دا خو د عمران خان په دور کې دا خلک د افغانستان نه واپس راوستی شوي. څوک وایي 30,000 دي، څوک وایي 35,000 دي، څوک وایي 40,000 دي، څوک وایي 60,000 دي. دا تعداد بل اړخ ده. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر به د دې کریډټ نه اخیست چې څه پیو دا به موږ راځو دا به ریهیبلیټیټ کوو نه. د دې وجې نه د طالبانو متعلق د هغوی سټیټمنټ د هغوی سوچ ډېر نرم دی. هغوی هغه سټیټمنټ چې کوم د پی ایم ایل این خلاف استعمالوي هغه چرته دوی د طالبانو خلاف استعمال کړی دی. هغه چرته پی ټی آی چې کوم سټینډ د پیپلز پارټۍ خلاف دی، هغه سټینډ چرته دوی دغه خلاف استعمال کړی دی د طالبانو خلاف. هغه سټینډ چې دوی مولانا صاحب دپاره هغه مخصوص ټکی کوم ویللی دا راته وایه چرته دوی د طالبانو دپاره د ټیرریسټ ټکی استعمال کړی دی نه استعمالوي، چې نه استعمالوي. دې وجې نه دا په دوو کشتو کې دې وخت کې سوار دی. او چونکې ورکرې ماشاءالله په سترګو پټۍ تړلی دی چې هغه ورته ووایي نه هغه وایي. زموږ دا کلیپ هم که څوک واوري ډېر خلک به پرې بد وایي، خو زه درته بیا هم وایم چې دغه څیز دی. د دې وجې نه د طالبانو دپاره پاکستان تحریک انصاف یو اړخ ته د سپیرټو د مالوچیو ګېډۍ هم ځان سره په لاس کې نیولی، یو اړخ ته په چاړه هم ځان وایي. دا دواړه لوبه کوي.